أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي دوی ویل رب زما مهلت را کمال الهی می باسون تر هغه ورځ پورې چې دوی فکر او چت کړی شي چیرې ویل شي قیامت. نو قال الله ورته شو ویلي فإنك يقينا تشهد غشان چې تعالی مهلت درکړې شي الهی من وقت المعلوم تر هغه ورځ وخت معلوم پورې. څه معنا معلوم دی وصف چیرې ویل شي قیامت دویم قول لاري معلوم در الله پر اسمانه کله بدا راځي. نو څو کوئی دامړ دی تحریک د زامن چلی دویم قول لا چې دا ژوند دی کنه پس دا مقاله ور کړی دا. نو قال ربي هو الشیطان یا رب زما بما اغويتني بدی وجمان چې تاسو حالا کړم گمراه دې کړم دولی وکم لهم دوی لرا الله فی الارض پرزمګه کې سمانا مشغوله وکم دارس دنیا کې دینار کې درهم کې او گمراه وکم دا اجمعین په یوځه الا عبادک مگر صاحب بندگان منهم دین المخلصین چې کوم بچ کړی شوی دي هغه بجودای نور دوی په دنیا کې مشغول کم پیسې به دوی پرځونه کې لوی راواله دا خوري روچت شه دي. رسول الله فرمایي کړه لعنت دې پیسو په بچي ایمان په تیری ستاغ بندگان مسلمان بچي شاه پاک دي. نو قال الله ویلي هذا صراط دایولار ده علیه مستقیم په معنی هذا کې دوه قول دي. یو قول دا اسم اشاره ده اېدی مشار له عبادت الله دی څو چې الله بندگی کې دانی غلاره ده. دویم قول دا چې دې مشار له او سه عبارت ده کنه ان عباد ليس لك عليهم سلطان علی اسمنا الیا مال بنی غرازی. دویم قول لري قال د شی ویلي هاذا دا چې د یو لار ده علی بیانهم د دې بیان په ما باندې فرض دی زبر دې بیان کوم مستقیم نی قرار ده. څه خبره ده ان عبادی یقینا ما بندگان شری لیس لك علیهم نشتار فاقی باندې سلطان دلیل الا من مگر اسو چې ستا تابعداري کړي من الغاوین د سرکشنا. سورہ نحل سلام کې ممرش سلطان درې معنا غاڼه دي حجت دویم سلطان معنا قهر دریم سلطان معنا غلبا. ان عبادی دیگه څلور قول دی اول لا چې مؤمنان دوی معصوم انسانان دریم مخلصین څلورم مطیعين انسانان چې الله خبره مني. وان جهنم یقینا جهنم زیر وادي ساسو دي اجمعین د ټولو ساسو ټولو زیر ده لیس لك عليهم سلطان دلته سلطان نه عبارت تصرف بر وسوسه ده. سورہ ابراهيم کې کوم سلطانو الته بالدلیل او طاقت مراد دی یا دلته کې مراد سلطان نه من نفسه مراد دی الته عبارت الا سلطناهم من الله چې موږ تا بچا مسلط کو لا سبت ابواب من الله دی او دروازې و دروازې سم جهنم دی لزار حتمره سعیر دی سقر دی جهنم دی حاویه دی چا کې مشرکین دي چا کې نسوارا دي چا کې يهود دي چا کې صابئین دي چا کې مجوس دي چا کې منافقان دي. لكل باب دار دروازې لپاره الله منهم د دین سره مقسم تقسیم کړی شوی معلومه سره ورو ساعت کوم بشارت زیره در قرآن عادت ته کنه دشمن لچیر ورکی
دو سجیره ورکه ډیر د واه واه آیت لري دا ان المتقین یقینا انسانان چې ځان ساتي د ابلیس تابعدارین دلته کې متقین څه معنی المتقین ان اتباع الشیطان د ابلیس خبره نه مانی ابلیس ته زور کېګا فی جناتنا الله په باغونو کې به وایونو چینو کې چینه کې چې سړی پوری دا سمې نه دی د اصطلاح راکنه لکه یو سړی چې بل سره مخامخ شهره وستر د سم غړو کړي سره کو غړو کې چې بوشکه کې نه وتی کنایه در حد نه را یره مسو کې پروت دی دې ته ویل شي ادخلوها داخل شي دی لړا بسلام په سلامتی او په امن کې بسلام څه معنا سالم بوي دورنا دیم قول لار کې سمافتنا دریم د دوی چې یو بل سره مخامخ شنو وي السلام علیکم امنین د فنانا پنا بدر مې ناراضي یو دیم عذاب بدر مې ناراضي دریم موزه بتینا سوال دی مومنانو په دنیا کې یو بل سره اختلافات کړي جګړې کړي اکینی منی بوسمی نه الله بار شوي په نظر سمانا او بابا سمونګه ما غصفه صدوریم چې دې پښنو کړي من غلن کما کنا الله په تشال شرون نورونه وي اخوان سم نورونه غل معنا کنا او حسد اب ختم شي دلته عبارت ته متکئینا تکه بکړي پرې تختونو باندې الله یې متخابرین یو بل بګوري دغه ګول مجلس په لکدا یو بل بشانی اړولي چې زموږ پلاني نه خپایم هغه وسې پلاني نه خپایم دنیا کې خفګانی کنه دا کنایه دار چې بلار باندې راشي ایست مخته واړی موبایل به نو چې ته دلیل هغه خفګانی یا تندې ورانول ال تبلغ دي شنی نبرشیږي دوی لرا الله فی افای کې نو سبن سړیا وما هو مون به دا جنت اندر جنت نه الله چرته وتون کې ایزوځي بنا ګورو سات اوس ګورا اصل سوچو کې پر آیات توجه حاصل لري ډیر انسانانو په دنیا کې کمې زیته شوی ګناه الله سوې اے پیغمبره زما دې بندگانو له وایا چې زما سره جوړو کوي زبخون کې امساسو هغه ټول ګناهونه ګوره معاف کوم الحمدلله نبي سمعنا اطلاع ورکاس ما بندگانو لرا په دې خبره باندې ان یقینا زشم انا الغفور الرحیم ډیر بخون کې او به حد مهربانم راشه معنا بخرو غواړي وان عذابي یقینا زما عذاب چې هو العذاب الالم اغه عذاب دې شدرناک دې منکرین لرام څوک معنا مانی در بدرناک عذاب الله ورکی دې جن دریم باب د اخر پوری دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نا ربتم د آیات مخ سره ده انت ورسما بندگان له اطلاع ورکا دلته وس الله اطلاع ورکړي د ابراهيم د ملمنونا عليه السلام ونبئهم سمعنا اطلاع ورکړي د انسانانو لره اندې په ابراهيم د ملمنو د ابراهيم عليه السلام نا اذ دخلوا عليه شکل ورل فاغا فقالوا دي ملمنو يري من سلام چوبتا مانه قال غير ان منكم يقينا من ساسن يريدن کی دی ورته خپل ویلي ملک په غیب نه پويږي ورکه ورته کې خلاص نه وراوړو ابراهيم عليه السلام یې شکر موږ تاسو نه یریو نو قالوا ملائکه سو ویلي لا توجل معنا مې یریګا نو ولر علی ان نبشرک یقینا منذر درکو تعالی بغلام علیم او فغالک په باندې غلام الک علیم په من خاوند نبوت دین سوق مراد دی اسحاق علیہ السلام قال څه ویلي
اي زیرا کوئی مال را ان سرد دینا چې رشید مال را الکبر بوډا توبه په بما دمنا پس باندې مال زیرا را کوي. دی مقام کی استفهام درې خبره ده چې دا بوډاواله بجی او کنه دا به بچیا شرا کوي د بوډاتوب حالات کې بیرا کې او کنه ما به بیرته ځوان کوي. ذکر سوالو کې نو قالو دی ویلي منذر ته درکو بالحق فرشتہ باندې فلا تكن مکیگا من القانتين دري نو امیدنا قال غویلی نو امید کیږي من رحمت ربي ذ رحمت در خپلنا الا الضالون مگر هغه انسانان چې گمراهان دي. سورې یوسف کې ویلو کافرون دلته ویلي گمراه تطبیق سره جواب دار چې انت ایاست کې ذکر هو دا د زړه عمل دی کفر هم د زړه کار دی. دلته قنوت خبره ذکر شوی دا اې دې اثر په دې مخ باندې وی او دلالت هم دی په اعتبار د الفاظ ظاهر او باندې. او سوال راغی زیر د پاره خو یو ملکم کافری دا ډله ولې رااله بس ته جماعت او ګروپ رااله څه چل خو خامخ اشتا. نو قال وی ویلی فما خطبكم سليل يكارسس ايها المرسلون اذا الله استاذهم. نو قالوا دی ویلی ان ارسلنا يقين من لګلې شویو الى قوم مجرمين حلاکت دا قوم لا يجرم ولادهم الى اهلاك قوم مجرمين. مجرم قوم دی لواته کړه لري د هلاکت په شمول راغلی الا آل لوط مگر آل لوط علیہ السلام ان یقینا من نجات ورکو دوی لراجمین پیوزه مگر خزر دا قدرنا من اندازه کړی دا ان هذا شیء من الغابرین دا هغه چانه به شفاعت شد الله عذاب کې. سوال دوی شساګان څنګه صحیح کیږي یو مشسامنونه جواب داري الا آل لوط دا استثناء قوم نه دي او امراه غبي استثناء ده نه دي استثناء نه ده یو مشسامنون دونه دي لمن الغابرين دا هغه چانه چې پادشاه عذاب کې دا هم برباديږي. فلما جاء الله شكل على لوط عليه السلام للمرسلون استاذي نو قال غير انكم يقينا تاسو قوم ناشنا عجيب خلق یو خدا مناوا کشتران رال صفا جامو کې وو نو قال ایسو ویلي بل جئناک بلکې موږ راته کړه تعالی رب ما کانو فاغه سمانی شو داخل فی باقی کې هم ترون شکای یعنی عذاب دی ویل عذاب نشتا موږ سزا راوښو کنه واتیناکم راته کړه تعالی بالحق فوه باندې وان یقینا من شو لصادقون یرشتنی دلته حق معنا دا وحی موږ استغفار راغلیو وحی مراوړه ده وای سره بوزا به اهلک د خپل اهل له وسیسه من الليل د شپې او تور پسې شاد بارون د شاګانو پسې ولا ينتفدون ذغوري منكم ساسن یو قسم ایس معنا مجاهد ابن عباس معنا کې لا ينظر علي ابن عيسى معنا کې لا تخلفات کیږي نه یو کس بتا سکی مال او متاع باندې ځان نه مشغولې وهم زمانہ زئی اے سواغ زیالت عمرون چې تاسو امر کړی شوی دی د شام علاقه بهتر علاقه را کړه به مرده شو ویلي من وایو کړی له دل ذالک الامر د امر ان دابر هؤلاء يقينا بغد انسانانو
کټ کېږي به خو لیکن سار وخت کې سبا وخت کې په دې عذاب راولم وجاء المدینه دا ټول جمله حالیه ده دلته سوال دی بشارت مقدم کې په نسبت سره نور الله دا ولي جواب دار چې ابراهيم عليه السلام په قصه کې بشارت او زیر یو دلته کې چې دوه موافقت راشي البته بشارت بالایمن دلته بشارت لوط عليه السلام په هلاکت د قوم وجاء راغي اهل المدينه مدینه والا کله رااله فسرین بهري قبل اخبار الملائکه ملائکه له اطلاع نو ورکړي یستبشرون یبلذین ورکو خبر نه نه مړه پلاني کړه خو نشه ملمان راغلي څنګه کشران خلق دي دا زموږ مقصد دی چې ځان نسو نو قال لوط علیہ السلام ویری ان اولای یقینا دا شهد فی اسماء ملمان دی ما مشرمو دې بارکی تفزحون سمان مو شرموي واتقوا الله ذلان ويرګه او ما ذلیل کوي تخزون کی معنی شرم ده هغه شرم چې انسان په ډیر خپش قالو دې شویلي ایا مونږ ته نه منع کړی ان العالمین د مخلوقنا هیڅ سمانا عن ضیافه العالمین تعالی مونږ ویلي چې زمونږ په دې علاقه باندې کله ناشنا ملمان رالل تبن مل مستانه ورکړي دوی به یو اجری د اجرونه ورزي مونږ له بیت لار شي په شریک باندې اس طرح مونږ بهبت ویلي کوو ته شي خراب خلک و تعالی مونږ دانه دی ویلي قال هغه ویلي هؤلاء بناتي د اسماء لورین ان کنتم فاعلین کشرته کون کې ویل دي سره ودونه وکي لورین د دې اسلام خپلې یې د قوم لورین صحیح قول علماء ذکر کړي چې مراد د لورین نو د قوم دي ځکه نبی قوم له شرک پلار تا خو به سولورین هر سړی خپل کې سره جمع وکړي کړه کوم خواهش مشه دا به ختم شي لعمرک دغه دوه قول دي یو قول دا خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم لا څوک دا خطاب د نبی لا لوط علیہ السلام لا راجی قول دا خطاب د لوط علیہ السلام لا به عمر دواړه یو شی دي قسم کې به عمر جایز دي موږ به قسم کو د الله او د الله په ذات د الله په نوم باندې لیکن الله به بل شي کولای شي قرطبی نقل کړی د امام مالک نه دلته وی لفظ خالق دی او قسم نه کوي په دې باندې مگر زنانه او کمزوري د الله نه شوا بول شي بالي ارچ الله دې کولای شي قسم دې ستا په خالق ستا په عمر انهم یقینا داخل شو لفی سکرتهم سکرت کې دوه معنا غالي دي یو معنا غفلت کړي دویم گمراهی کړي لفی سکرتهم معنا لفی غفلتهم لفی سکرتهم لفی ضلالتهم يعمهون سرګردان فاخذتهم نوني ولدول الله دې چې مشرکین د اشتراک وخت کې قبل طلوع الفجر آیات باندې سوال دی عام قران چې انسان مطالعه کوي ته وي مصبحین سبا وخت کې دلته ویل د اشتراک وخت دا تعرض دی مفسرین جواب کوي وی دوی باندې عذاب شروع شو سبا کې صبح صادق کې لیکن عذاب دا کانه په اوریدل تر اشتراک پورې ټول بمبار کړ ال تاول ودل تاخر څنګه بمبار کړو فجعلنا نموغر زول الله دا او شتر په اعلان دی او هم ترنا روم ورول علیهم په دې باندې کان من سجیل پور پخړې شوی ور باندې پاخو ان فی ذلک یقینا فدی کې لایات النخر یا غشار شبرت مکالری سمین نامه معتبرون یا ناظرون
کتن کلا المتفکرون سوچ گئی سورہ صافات کې مراشي وسلو درش کې وانه یقینا دا کړي چې لبی سبیرن ولا رکه مقیم برابر دې په شان ته مکه والا دلر نو معلومه ده چې دا علاقه ان فی ذلک یقینا فذیک النخذ للمؤمنین هغه شاله چې ایماندار دي الله په نصرت مؤمنان الله بچ کړه لوط علیہ السلام هم بچ کړه هغه ملګری بچ کړه اوس د بل نبی واقعا وان کان یقینا خواندان د باغ الله ویل ظالمین ظلم کوونکی ای کڅمن بڼواله قوم د شعیب علیہ السلام سورہ شعراء کې مرش فانتقمنا بدلمی واقص منهم ددوینا و انه ما یقینا دا دواړه چری لبی امام مبین با غلار مخکار کریم داغ کلی ام کاری درود السلام کریم کاری امام سبحان الله را ډیرو معنا غوڼه باندې راځي په مقام کې لارا وذ شعیب علیہ السلام قوم بیانې ولقد كذب يقين تكذب کړه الله خواندانو دا وادي المرسلین دي رسولانو اصحاب الحجر سمانا خواندان د ریکار دیم قول لري خواندان د وادي حجر معنا وادي درو کنه واتیناو ما لهم ورکړیو دوی لره هغه نه خپلې آیات نه سمنا ناقا او کې اور دراله غره و وکانو سره جواب سوال اي دوی د اومن لا نا الله یې مدد سکی شي وای وشلا څه به عزت خلقو وکانو ودا خلقان هداغین مورجین مخړون کې ورسای کې سوال او دې جواب دی ولی مخواړو الله وی دنیا له سم کار ویلې کړه انجینرانو دنیا ایسے دین کار پر خودو وکانو داخلك الله ينحتون من الجبال بيوتا تراشر بيد غرن كورنا امنين بدشان امن کې بيزان شمارو امنين سمانا درې تفسیر دي ځان به په امن کې شمارو چې دا کور پیرا پریوزي انت قالهم ځان به په امن کې شمارو د تخریب نه کانی کورشه د تخریبي ځان په امن کې شمارو د الله د عذاب نه چې موږ باندې د سر د الله عذاب نه راځي به څه شروع شو فاخذتهم الصيحه الليل والليل راغچغي سبا ټیم کې فما اغنا الله دفن کړههم الذين ما كانوا يكسبون هغه څه چې دوی هغه لکار ویل و همیشه کسب ویلو دغه دوه قول دي یو معنا دي کورونا د الله عذاب چې راشي بنگلا وغیرہ دې به نشي بچ کولې دیم قول لري ما كانوا يكسبون معنا دوی اعمال شرکیه دوی چې د الله نه بل چا رحمت شوي لري بل چا له رکوع کړي دا سجده کړي نظرانه کړي منخ دې کړي دي چې قهر د الله راغی او عذاب د الله راغی هغه به اچ نشي کولای اب سي ورسا کې جواب سوال داخل ګول الله تبارک کړو جواب دادی چې د الله نظام بنا نه په عدل او قانون باندې چې کله انسان به انصافي وکړي نو ان شاء الله به عذاب راولي انصاف خداو چې دو رکوع الله را کړی وې سجده الله را کړی وې په اسمه کې د الله قانون منلې وې دوی لاړ په بل طرف باندې وسله موږ په عذاب راوښو وما خلقنا موږ نه پیدا کړی سماوات الله او اسمانونو د اسمکا کوم چې دی ما بین کې الا بالحق مگر په عدل دیم تفسیر داري حق سمانا ابن کثیر ویل اظهار التوحید زمکو اسمان نه الله په دې بنیاد پیدا کړی چې داخله د الله بندګي وکي او چې کله نه کینې به څه کو عذاب راولو
لا تقوم الساعة لا يقال في الأرض الله الله وإن الساعة يقين قيامت لخمخارات لنكيرم وس عذاب مخوار وصف الجميل صفح الجميل سمانا ومخوار وركبالي یعنی دا معنا ته چې کله د چا سره ورانه نو خالص د الله لپاره دنیا لپاره مورانه وا چې مړه مالک شهرانه کړ بس ما سره ورانه نه مخامه چې سره دوستانه هم د الله لپاره نن چې اوسه دښمنی کوم الله خاص ماره پاره کوا ارڅ د الله لپاره کوا دوستانه او دښمنی سوره مزمل خبراش رسم کی واستسلی ان ربک یقینا دارب ساشری خمخا ډیر پیدا کون کړي علالی مو پویا اوس بل تسلی رب د آیات مکه سرداری الته ویل مخاړه دلته وی زکات تاسو سره قران دی قران چې سری الله شمر عجيب ملګری دی خلکو سے پروا ساتي دی ملګری نه ساريګا ولقد يقينا رکړې دې مونږ سبحان الله و آیاتنا من المثاني دا صفات لري مخکې یمین د پاره تبعیض دی سوره فاتحه و آیات راکړه مثانی ورته ولي ویلې یو خمانځه کې بار بار رسله کې هر رکعت کې دیم قول لري من المثاني ورته ذکر ویل چې مکه کې نازل شوی مدینه کې والقران العظیم او قران لوی ټول قران فاتحه درې ماده دوی ماده اول خو ویل چې ورانه کې د الله لپاره وسوي چې د خلکو په جیبونو کې د دې پسترو کمال لري پر لاسونو کې ال تعالی نظر موراړه حدیث کې راځي کنه صحابه ویل یا رسول الله الله مستر څنګه مينو کې د عملګری خالص بندگی د الله کوي نو الله بسره مينو کې د دې ملګرو په دې جیبونو لاسونو کې کمال لري ال ته نظر مو بنده و دوی ورسره مينو کې کړه او دا تجربه هم ده ته چې شاه مال له شاه جیب لګالي یو کرد به گزاره وشي دویم دریم څلورم کرد به سبانه کوي نه الله یې ګورا موږ دې خلکو له بنگلي ور کړی موږ دې خلکو له مالونه ور کړی دي بچي مو ور کړی دي حسن مو ور کړی خپل نظر پرې کې بند نکي ستا کار څه سره دی قران سره د چار مال نه د چار بنگلي نه د چار حسن نه د چار جبای نه د چار منصب نه هیڅ متاثر نشي خپل کار الله یاد ساته موږ دوا سورۃ طه کې عمره شاینه کې خپل سترګې دي الهام هغه سره چې موږ مزي ور کړی به په دې باندې اسوا چند مالدارانو نه دوی نام یا اسواج من اقسام درې ماده ولا تحزن سمانا مخ پکې غالیم فدوی دا خفګانې بسري مخ پکې غالو په انکار څه مطلب ته د خیله د خلکو دعوت کوي د ایستونه مانی تبرر ایست خپشي نو سوال درا خامخه خپکی معنا د دوی انکار تعالی zarar نشي درکولې او حزن غیر اختیاري دي په درازي د دې خلکو د انکار د وجه کار پرې نه دي ته په یوه کې قران بیانې داخله کې نه مانی نو د شي مو چې نه دوی نه مانی بس منګم نه ونو پندیدا دیم قول لاري ولا تحزن ثم خفکی غالیم بودی ایدی په مصیبتونو باندې او کته کار خپل وزر دی للمؤمنین ایماندارو لرام سوره شعراء کې ورش 215 کې دا کې نه د عاجزین ده دا سره قران ملګری او د درس ملګری دوی د خپل وزر کته کمانه خبره ډیره په وسیله اورا دوی سره مینه کوا واستسلی وقل اوایا انی یقینا شیم انا النذیر المبین ير ورکون کې امکارا زمکار سره ير ورکول سو کې منیو کني منی دلته عبارت ته ننزل علیهم العذاب من په دې عذاب راولو کما انزلنا لك سنج من نازل کړي دې پاغه قسم کوونکو باندې مختصمین کې دوه معنا غواړي قسمونه وکړه د نبی مقابله
یا مقتسمین دامنا خلق تقسیم کړه د مکه مشرکانو د حج په موسم کې کسان تقسیم کړه څوک په یو لاره کې کېنول څوک په بلګي څوک په بلګي څوک په بلګي او څه به ویلي وی ای خلکو حج قراله زمون په علاقه کې ولېونه جادوګر پیدا شوی محمد خاله ورنشي الله یې سره ګورم دا څوک دي الذين انسانان دي الله يجعل القرآن چې دې ګرځولې دا قرآن تقسیم شوی الدين القرآن مرامخ کتابونه دي دیم قرآن څنګه تقسیم ګرځولې چې کوم د دې خواهش برابر عمل پکې چې د خوش په خواهش برابر نه عمل پې نه کوي قرطبي لیکلي بغیر د ضرورت نه قرآن تقسیم کول ناروا دي ټیک د ماشوم دي اوله پارا یا اخره پارا دا چې جدا چاپ کړه په دین باندې چې دا بچی له قرآن به عزت دیونه شي نو خیر نور به قرآن پاره نه کوي او چې ختم الله پاره کړي کله بیا پاری چا سره دی مولا صاحب سره دی کله امیر صاحب سره دی کله پلانی صاحب سره دی ودا شی حرام دی دا ناروا دی صخره دی به کړي وسیرا فوربک قسم دې صاحب دې ربانی شیخه مقام سوال کوو دې خلقونه اجمعین د ټولو سورہ رحمان نه دې کې ویل سوال نه کیږي دلته ویل کیږي ابن عباس سے فرمایي چې مقامات جدا لري کله او کله نه کیږي فهم د بعض انسانانو نه کیږي د بعضونو نه کیږي دریم د شي پښتنه نه کیږي چې د عذر به قبول شي اما كانوا يعملون دا عمل نشي کړي مېش رسات اوس آداب فصدع سمانا صفا بیان کوا بما تو عمر پاس شدال امر کې دي شي صفا شب منه کوي رسول الله کاکا ویلو کنه والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفينا التمتل فصدع صفا بیان کوا واعرض مخواړ عن المشركين درې مشرکانو نام اېریس مطلب قران چې بیانې مشرک وستا په خلاف باندې ودرېږي نو لا تباري فروي مساتا بل کار کوا دې جواب مکوا دیم تفسیر داري واعرض عن المشركين المشركين جواب مکوا الله خپل کار کوا جاری اوس تسری سره تخفیفنا ان یقینا منغا کافی تعالی المستاذین فبارئ دې ټوکمارانو کې دې رسول الله پر ټوکی کوي دې چټینو ورته الله دانی راوخی ټول مردار کړه دا څوک دي الذين انسانان دي يجعلون مع الله اله اخر چې دوی ګرځولې د الله تعالی سره یو بل معبود فسوف يعلمون نصر دې چې په بشي په خپل انجام ورسا کی تسلی حاصل لري نبی صلی الله علیه وسلم مشکل دعوت کو د خلکو په کنزل کول څنګه بشو کلا دې آیات کله ادب ورکي اے نبی ته چې کړه قران بیانې داخله صاحب خلاف باندې قسم خبري کوي سینه باندې څنګه خپل کار به جاری ساتي ولقد نعلم یقینا مولا پدرا انک یقینا ته چې څنګه صدرک استاسنا بما یقولون پاس شو دی وي من پویګو ته انساني زړه دی خېچ ورسات کو علاج بیانې چې سینه دې کله څنګه شوی مخالفین دې پیدا شو سبا کوي سبحان الله الحمدلله سجدي کو الله وي کنزل باندې کوي فسبح الله تسبيح بیان او بحمد ربك فسرد حمد رب دې سبح سمعنا یو دا سبحان الله وایا سبح سمعنا منسکوا وكن من الساجدين وشر سجدك ونكنا دریم واعبد ربك وبندگی وکړه خپل رب دې حتا تر دې چې تعالی راشي یقین سمانا مرګو سوره مدثر وسروي خبرش سینه چې بندگی کو پلانې وی یقین لري رسیدلې خیر دې کدا بندگی ونه کی
الله نبی ویلي ته بندگی کوه سات تر مرګ پورې نو موږ او تاسو په طریقه ولا مکلف یو نبی صلی الله علیه وسلم چې الله بندگی کوي نو موږ به څنګه نه کوو یقین معنا مرګ شیخ عبد القادر جیلانی هغه مسکو نه ابلیس په سراغه دا کوټه ټوله رڼا کړه आवाज پیوږي چې بس تر رسیدلې نو ستا عمل لې ضرورت نشته شیخ عبد القادر جیلانی ویلي وګورته شیطانې مانو الله امر کړی دی چې بندګي د خپل رب کوه ته چې تعالی مرګ راشي وګوره په علم معنا بچوي پای کې گیر نه کې کنه چې بدی کې راګيري ومړ علم بچي زه چې تعالی بچ کې هم د الله په فضل باندې اسما علم بچي صورت کې امتیازات دا معنا دوی ارمان ذکر کړه توحید دویم الله ویل چې د قران حافظ زم حفاظت والا زم ماده ذکر کړه د آدم علی السلام د پیدائش کیسه آداب بیان کړه دایلا